دا دی چې ستا سره کیمرم ده او ستا سره سوشل میډیا هم دی نو په هغې باندې د ترغیب په انداز کې که دا کار ته وکړې نو دا په دې کې درې فایدې وشوې یو دا چې ستا دا فنډ چې دی دا زیات شو او تا ته د زیات فنډ ضرورت دی دویم دا دی چې کم خلق و متاثر و هغې زیاتو خلقو ته خیر ورسېدو بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو آج ډاکٹر فضل عظیم کے ساتھ یو ځل بیا شبیر بونیری تاسو ته هرکلی وي. ګرانو کتونکو نن به زموږ پروګرام په یو ډېر اهمه ایشو کوم چې په سوشل میډیا د تیر یوې هفتې نه ډسکس کیږي په هغې به ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کوم. ټول ناول خو زه هغو ته هرکلی ویم. جزاک الله الله دې خوشحاله سر جی ټول ناولنې پوښتنه خو به دا کوم په ټوله دنیا کې کرایسس دغسې په خیبر پښتونخوا کې هم دي په پاکستان کې هم دي تاسو څه وینئ چې کم خلک د عامو خلکو د غریبانانو خدمت کي د هغو له راشن وړي هغوی سره امداد کي نو دا ویل کېږي چې د دوی سره د تصویر نه وباسلی شي ټول خلک په دې کې بیزي دي تصویر پکار دی نه دی پکار تاسو څه وایئ جی دا موجوده حالات چې دي دس از ډیزاسټر یا کلیمیټي او دا یو عمومي بلوا ده جی په دې کې یو قسم د پریشانۍ صورتحال دی جی او په دې کې هر سړی د خپل حیثیت مطابق خپل کنټریبیوشن کوي صحیح ده نو هغه به په دې لیول باندې چې یاره کو فرض که ټول خلق وږی دی او خلقو ته پریشانی ده او هغوی ته خوراک رسول غواړي او یا دغه کول غواړي د پیسو امداد ورسره کول غواړي نو د هغې دپاره به هغه دا سوچ کوي چې یاره دا به دې ته څنګه میلاویږي ټیک ده یو دا چې دې فنډ به اضافه کې څنګه په دې کې به اضافه څنګه کېږي صحیح صحیح نو د خلقو مختلفو دغه دي لیولز دي یو هغه خلق دی چې هغه وایي چې یاره خو ما وکړه خبره خلاصه ده او بل هغه سړی دی چې هغه وایي چې نه زه نه خو دا ټول خلق دې را سره وکړي نو د دې دې هم فایده وشي د دې ورکوونکي دې هم فایده وشي اسلام چې کومې خبرې ډېرې خوښوي نو په هغې کې د انفس یعنې د بدني عبادت نه مخکې یا وروستو مالی عبادت ډیر ضروری دی دیو جن قرآن چې چرته ته ګورې نو باموالکم و انفسکم و اموالکم نو د اموالو کنټریبیوشن پکې ډیر زیات ضروری دی او د صحابو په وخت کې دا قسم لا دغه چې چا کړو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مثال قائم کړو چې وې سو نامې راوړل حضرت عمر فاروق وی چې نیم می کور پر خو نیم می دلته راوړل نو دسی ډیزاسټر کې په دسی کلیمیټي کې بعد ته مالی قربانی په خپل ورکه او بل ته هم ترغیب ورکه نو د ترغیب مختلفه طریقې دي یو طریقه دا ده چې ته پوخا بداو چې پوجره کې بده 50 باس وکړو نو هغه ترغیب بده ورکو په جمعات کې بده خبرې وکړي اوس دا چې تاسو سره کیمرم ده او تاسو سره سوشل میډیا هم ده نو په هغه باندې د ترغیب په انداز کې کدا کار ته وکړي نو دا په دې کې درې فایدې وشوې یو دا چې ستا دا فنډ چې دی دا زیات شو او تا ته د زیات فنډ ضرورت دی دویم دا دی چې کم خلق و متاثر و هغې زیاتو خلقو ته خیر ورسېدو نو ته په دې خوشحاله شوې دریم دا چې په دې خیر کې ډېرو خلقو دغه واغستو حصه واغسته نو کم خلق چې حصه علي د هغې هغه حصه د پیسو د مقدار په بنیاد نه ده د هغې هغه حصه د هغې د نیت او د اخلاص په بنیاد ده نو که فرض کړه یو سړي د 2 پیسو امداد کړی لکه یو صحابي تللی او هغه کجوري جمع کړې وې او په مزدورۍ کې اخیستې وې او بیا یې د حیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړی نه شو نو مخې ته به راتو شاته به تو مخې ته به راتو شاته به تو نو حضور چې ورته وویې دا څه دي هغې ویې چې تاسو له چندې اپیل کړو زما سره څه نو خلقو خو ډېرې راوړي دي او ما دا کجوري بېګا د یهودي نه په سروس کې چې مزدوري مې کړې ده بوکې مې رایستلې دي او د هغه پټۍ مې اوبه کړی دی ما یې راکړي دي نو حضرت وی دا ډېرې قیمتي دي د دې ټول ډېري د پاسه یې واچوئ نو چې چونکې دې کې د هغې سړي اخلاص ډېر زیاتو نو هغې له رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات قیمت بړاو کو او هغه په هغې د پاسه واچولې دغه شانتې په دې حالاتو کې د خلقو د مایله کولو دپاره او د خلقو د قربانۍ جذبې ډیولپ کولو دپاره او د مالی قربانۍ د تصور عام کولو دپاره دا ستا یو فرض دی چې خلق په دې کې عیسوالي ترغیب ورکړي د ترغیب یو طریقه فټو دی تصویر دی چې هغه ته توخې نو تصویر موږ له نور ډېر شی کارونه کوي لکه د تصویر برایان یو څو دي چې هغه په خپل ځای دي لکه بې ځایه فوټوګرافي نه ده پکار
بیا د فوټوګرافۍ بوتان لګول ځای په ځای نه دي پکار، دې ضرورت نشته. یا دا چې دا دغه کومه دا د ځان سره ساتم او دا زما په میموري کې به پراته یا زما په ریکارډ کې، د دې څه فایده نه. او دا به زه تاسو یو مثال درکم چې د یورپ خلک چې دی چې بوډاګان شي، ناغه بوډاګانو کې دی چې د هغې سره یو دوه خوبۍ پکې، هغې خو په اولډ هاوسز کې یو جامت په ټایم کې چېرته جامت په د یورپي سړي ته دغه ونی نه، او یو د هغو سره کیمرې. نو یو کسان مسلمانان تلل، نو هلته په یو ځای کې لمانځه وخت پرې راغی، نو په دې سړک په غاړه باندې په امامت یې ودرېدل. نو اولډ هاوس هلته خواته، نو اولډ هاوس والا بوډاګان چې لیدلي دي، نو هغې رایي دا په دغه کې زما په خیال په کینیډا ټایپ ملک کې و، نه چې ورته کتلي دي چې یاره داسې کوي، نو چې دوی دا سب جوړونه هغه بوډاګانو کیمرې راوغځې تصویرونه وکاږي. نو هغه ته په خپله ژبه کې وایي چې وټ ډو یو ډو دا تاسو څه چل کوئ؟ نو هغه خو اوله جواب ورکوي چې دا موږ داسې مونځ کوو. نو هغه بوډا بابا ورته وایي ستاسو په خېټه دړه دی چې کله داسې کېږي کله داسې کېږي. صحیح. نو مطلب دا دی چې اوس هغه غریبانانو سره خو نور څه نه وي، خو صرف کیمره یې ورسره. نو موږ وایو چې دا خو زموږ سره خو ډېر څه څیزونه دي، نو زموږ له د کیمرې دغې استعمال ته هېڅ ضرورت نشته. خو بعضې ګناهونه داسې دي چې د هغې په لار کې رکاوټ صرف کیمره ده. مثال په طور باندې شهادت زور. شهادت زور د قرآن د حدیث په لیول باندې په کبیره او ګناهونو کې درېیم حصه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویل چې الکبائر، نمبر 1 اشراک بالله، نمبر 2 حقوق الوالدین، نمبر 3 د شهادت زور د دروغ گواهی. نو دروغ گواهی دا چې کتاله یو مضمون نه درته د نمبر یې درکم. نو هغې یو طریقه دا ده چې ستا په ځای باندې به زه یو قابل سړی کېنوم، هغه به پیپر ستا په ځای وکړي، نوم به پې ستا ولیکي. نو که تصویر نه وي نو پای کې خو فرق نشته. نو مزې به پې ته کوې، په دې کراچۍ یونیورسټۍ کې پخوا دقه چل مونږ کوو، او مونږ به لاړو او هلته به یو کس ته وي چې زما په ځای ته امتحان ورکړه. نو د دې شهادت زور نه د منې کولو دپاره دغه تصویر یو بهترینه ذریعه وه. یا دا چې یو سړي ما انټرویو واخېسته، په انټرویو کې هغه ټاپ کړه، په دې بونیر کې دا شی شوی و، او په هغه ورځ کې زموږ د شیرپا وزیر اعلی و، او چې کله هغه رزلټ راووتو نو هغه یې اخیستی نه. هغه چې بېچاره تپوس ترې وکړو چې زه خو تاسو ټاپ راوستی یم، نو هغه ته خو انټرویو نه یې راغلی. نو هغه ورته وایي چې زه چې ناست وم دلته، نو هغه یې نه مړه ته خو نه یې راغلی، نو فوټو ونه ریکارډ ونه چې ورته خو دا څوک دی، دا زه ناست یم. او ایگزیکټلی ان د سیم وی ډاکټر صاحب چې اپریشن کوي، چا ته اپینډکس لرګوي، نو ګرده ته ولې نالي؟ نو چې ګرده ته والي په 100 لک روپۍ به یې خرڅ کړي. نو د دې دپاره صرف دغه کیمره ده چې دا ورته په لاس کې رکاوټ دی چې ګورې خبردار کیمرې کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. نو دا یو ما سره ښه کوي د دې برایانو. یا زما خپلې ګاډۍ ډاکټر صاحب اخیستی و، په 60 لاک روپۍ اخیستی و، بار ولاړه په هغې چکر کې راښکلې وې. نو خو ته خو به یې په ایرې غیرې راړې. نو چې کله هغه فوټو واغستو، هغه یې وکتله کیمره، نو په هغې کې هسپتال چاچا چې و هغه یې انوالو، او چاچا ته یې دا کار تا ولې کړی و؟ چاچا یې بس هسې ماله خوند را کوي. نو چې کله دا استعمال د دې دومره ضروري دی چې ډېرې برایانې نه پې ته بچ شوې، شهادت زور به بچ شوې، او د یو سم سړي نو دغه شانتې دا سیسټم په دې کې استعمالول د ترغیب په انداز کې د دې ډېرې فایدې دي. نو زما په خیال دا ضروري دی چې دا ته وکړي. بل سر تاسو د عمومي بلوا ذکر وکړو، په داسې قسمه حالاتو کې د زکات میکانیزم باندې تاسو څه وایئ چې په انفرادي لیول څنګه ډیولپ کیدی شي؟ یو خدا چې ته ما ستا په ذهن کې دی چې زکات چې څوک ورکوي که نه، دا کم از کم ریکوایرمنټ پوره کوي. دس از بیس لاین. بیس لاین نه ښکته نیګیټیو شروع کېږي، ماینس. د بیس لاین نه په بره باندې پازیټیو شروع کېږي. نو چې کم سړی زکات ورکوي، نو زما ستا په نس خدا ډېر زیات ښه سړی دی، خو چې حضرت علی رضی الله عنه ته حواله کې هغه ورته وایي چې هل یجب الزکات علی الجواد، دا شوم دی ځکه زکات ورکوي، ځکه چې د پیسې جمع کړي. حضرت علی وایي چې زه شوم نه یم، زه دې ورکم، ما سره خو نصاب پوره کېږي نه. نو مطلب دا چې اوچت خلق چې دی هغه ان فی المال حق سوى الزکات، دا حدیث دی چې ستا په مال کې د زکات نه علاوه نور څه حق شته. نو ته به مسلسل د صدقات او دغو په صورت کې خلقو له ورکې، نو زکات ته به هډو سم نه شي. خو که فرض که زکات ارن ته په بیس لاین باندې رالی، نو خدای مکه که ته زکات نه ورکې، نو ته خو غرق شوې. خو که فرض که ته زکات ورکې، نو دا زکات په کار ده چې اسلامي حکومت یې هغه راجمع کړي او هغه بیا په پراپر ځایونو کې لګوي. خو هغه سیسټم نشته. نو چې هغه سیسټم نشته، نو ته خپل ټول سیسټم دې ته نشي ودرولی چې اسلامي حکومت به راځي نو بیا به یې کوي. نو زکات خو ستا انفرادي او فرض دي نه ته پوره کې. نو یو دا چې انډیویژولي ته مستحقینو ته رسولی شي، خو دا پاسبل نه ده د یو عام انسان دپاره چې هر چا ته ورسي. زما ډه کېږي چې زما زکات فلسطینیانو ته ورسېدی، زما ډه کېږي چې زما زکات د افغان په دغه کې په ترکو کې چې د شام کوم مهاجرین دي هغې ته ورسېدی، زما پخوا ډه کېده چې دا بوسنیا ته ورسېدی.
نو که یو تنظیم داسې راشي چې هغه دا رسي هلته زما په هغو یقین دی ځکه هغې څه فراډ نه دی کړی او ما لیدلی دي چې د هغې خپلې بنګلې په دې نه جوړې خو دا چل کوي نو بیا ما له پکار دي زه هغې ته وکړم دغه شان دا سیسټم مونږ په دارالعلومونو کې چلو چې محتممان راځي زمونږ په کلک یقیني او هغه زمونږ نه زکات والي او هغه بیا طلباو ته رسوي نو سیسټم ولاړ نه دی نو سیسټم روان دی او دا یو ډېر برکتي سیسټم ټیک ده او عمومي بلوا کې د عامو خلکو څه کردار کیدای شي لایک ما تاسو ته به ووایم سوشل میډیا باندې خلک افواګانې خوري په عمومي بلوا کې تاسو هغو ته څه وایئ د سوشل میډیا اکټیویسټ چې کوم او هر چا له پکار دي چې خپله ډیوټي وپېژني چې کله تاله خدای پاک خوله درکړې ده او تاله خدای پاک دماغ درکړی دی او تاله خدای پاک ژبه درکړې ده نو بیا پکار ده چې هغه ته استعمال کړي نو هغې دپاره ته اول خدا وګوره چې که ته مؤمن یې نو ستا په حالاتو کې ستا 3 فرض دي نو یو فرض دی دا دی چې کله منکر کېږي نو هغه ته په لاس باندې کې بیدي نو چې کله ته ایس ایچ او یا ته د یو ځای مجسټریټ نو ته وایي چې دا کار به نه کېږي دا به زه د حکومتي زور باندې به یې منې کوم نو که په سوشل میډیا باندې داسې یو غلط شی چلیږي نو که ستا وس کېږي نو ته به بیا چې د دې لپاره خپلې ادارې دي او هغه بیا ته بلاک کړي خو که فرض که دا ته نشي کولی نو په بلسانه دویم سټیج دی نو لسانه دې ته وایي چې پخوا به تا تقریر وکړو بیا تا اخبارونه راوتل په هغې به دې کالم ولیکو د هغې نه پس بیا لوسپیکر راوت نو په لوسپیکر کې به د اعلان وکړو نو اوس سوشل میډیا راوته نو دا خبره سوشل میډیا ته کنوی کې نو ستا دا پیغام به لږ ساعت کې امریکې ته ورسې ملیشیا والا به تیم خبر شي نو ښه خبره دا ده چې ته په دې کې ایکټیو وي دریم نمبر چې د ټول نه کمزورو پهلو ده چېرته داسې پیسې وي نو بیا دا چې ته هغه پړه کې بد وګڼې چې دا خو ښه نه کوي که دام ته نه کوي نو بیا ته په خپل ایمان ویرېږي ټیک ده جي په دې ټول سیناریو کې به اخري میسج څه ورکوئ جي اخري میسج خو دا دی چې وسنی حالت چې دی د نورو حالاتو نه ډېر مختلف دی پخوا به دا و چې یو ځای به ډیزاسټر راغی نو سړی به بل ځای ته لاړ نو هلته به یې لږ ریلیف محسوس کو مثال په طور باندې ته په ملکنډ کې راغی مصیبتو نو په پېښور په مردانه صوابۍ کې نو ته لاړې نه هلته رسا واغست خو اوس د سا د اغستو ځای نشته ځکه چې ستا کراچۍ هم نیولې ده ستا دوبۍ هم نیولې ده او ستا انګلینډ او امریکا هم نیولې دي نو ته د سره اړو د سا اغستو ځای دی نشته نو په دې وخت کې به ته کوشش کوې چې په دې بلوا کې ستا کوم فرایض دی هغه ادا کړې لکه د ټول نه غټ فرض ده ستا دی چې ستا د وجې نه دا مرض خور نه شي نو که تا کې لږ ډېر سمټم وي نو ته په خپله کوارنټین ته لاړ شه او چې کوم خلک کوارنټین ته تللی دی دا ستا هیروز دي د دې ریسپیکټ وکړه ځکه دا ستا دپاره تللی دي کم خلک چې په کوارنټین کې دي که نه نو دی وایي چې په ده باندې مرض را نه شي نو زما ستا هیروز شو که نه نو یو شوډ ریسپیکټ دی او څومره فیسیلیټیز چې ته هغه ته ډایرکټ رسولی شي که د هغه فیملي ته انډایرکټ رسولی شي نو دا ستا ذمواري ده چې هغې ته یې ورسې او بیا دا چې په دې حواله باندې چې کوم خلقو د پوه کولو سیسټم دی هغه ته پوه کې او د هغې دپاره چې کوم دلیل دی نو هغه ورکړې لکه یو دلیل دا دی ته به حیران شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر چا سره لاس میلاول دې ته مصافحه وایي او دا حدیث دی چې تصافحو تحابو د یو بل سره مصافحه کوئ نو مینه به هم زیاته شي خو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر چا سره مصافحه کول خو 2 ځایه نه ده کړې یو هغه د زنانو سره چې ته لاس نه یې میلاو کړي حالانکه زنانه هم راغلې وې هنده پکې ناسته وه هغې بیعت کو خو حضرت به لاس نه میلاوه نو که څوک د ښځې سره لاس میلاوي نو دې اکثر چې ته وایې ته هلکه تا ولې لاس میلاو کړي زما اړه پاک دی نو د پیغمبر د اړه پاک دی د رسول الله اړه سوره پاک و نه خو نه میلاو کړي او دویم هغه د متعدیم امراضو والا سره لاس نه میلاو کړي نو په لینډ کې کسان ناستو د ثقیف قبیلې او یو کس پکې ناجوړه و چې هغه متعدي مرض و نو حضرت ټولو سره لاس میلاو کړي چې د هغه نمبر راغی نو حضرت ورته وی چې بس تا بیعت وشو د دې دا مطلب دی چې که تا که متعدي ته ورته بیمارې نو ته ماته ورکوه که بل بیماري نو د هغه لاس مه اخله خو که ته سسپیکټډ یې لکه دې پاکستان کې موږ ټول کیدای شي کیریرز یو او دا وایرس په موږ کې او موږ ته دا ساینټیفیکلی پته لري چې دا په لاسو په ذریعه رسي نو موږ له پکار دی چې مصافحه نه کوو هغه سړی په دې پوه کې چې د خدای پیغمبر په بیعت کې نه کوله نو ته مه کوه که نه یوه ده او دویم دا خبره ده چې د خدای پاک نه یې غواړي ځکه الله تعالی په هر څه باندې قادر دی نو کیدای شي چې دا حالات چې دي دا ستا په فیور کې لاړ شي او سبا چې کوم دی امریکا ستا نه قرض غواړي امید به نه ختم مننه جی ګرانو کتونکو دا و زموږ نننی پروګرام آج ډاکټر فضل عظیم کے ساتھ انشاءالله را روان پروګرام به زموږ په سود وي د هغو سره په را روان هفته کې زه په سود خبرې کوم تر هغې پورې ستاسو نه اجازت غواړم د الله په امان